الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زمان زلته شران ورسوله تصبر البطلة الله جل شانه ومن دبير زياد نعمتنا وإحسانات كله فحاولوا كي دخولنا بين نعمت شهايتهم ما ذكرنا هذا الشيء تريدا بريئا سكرنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فزاهر خدا كلمة الألفاظ يقولون خطباتين كي دي كلمة نودي لنوي موصولة أو دادي نوي حسيت لري نو الله تعالى كوناني دردورنا نوي كرم أيوه نعمل دارد مدا شلا كلمة يمكن سبدا شلا إله إلا الله محمد رسول الله. الذين كلمين بإنسان تزايدين نبي الإسلام فرمائي ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. حسوا والناس مشترك جهاد كلمة الله أو جنة
جنت ته داخل نشي یعنې څوک چې دا کلمه ووایي نو هغه به خامخا جنت ته داخلېږي بل د دې کلمې فضایلو کې دا راځي چې دا کلمه د ونې ویښ کړې او دا نور اعمال دا انسان دي لکه فرض کړه دا ونې دا ویښ لوند او شین وو نو دا نور ونې به دا څانګې به هم شنې وي او که فرض کړه د دې ونې دا ویښ وشو نو ظاهره خبره ده څانګې به یې ووچوي د دې کلمې لاندې که فرض کړه موږ ژوند تېروو نو زموږ دا ژوند یعنې دنیا او همیشه ژوند آخرت به زموږ ښایسته وي په دې کلمه کې د اولنی جز لا اله الا الله او دویم جز محمد رسول الله په دې اولني جز کې په هیڅ یو حرف باندې نقطه نشته او دغه شانتې په دې دویم جز کې هم په هیڅ یو حرف باندې نقطه یعنې دا ټکی نشته او په دې اولني جز کې هم باره حروف دي او په دې دویم جز کې هم باره حروف دي مجموعي 24 راځي لکه فرض کړه څوک د الله جل شانه چې کوم احکامات دي هغه مني او د پاک صلی الله علیه وسلم کومې طریقې دي باندې خپل ژوند تېروي نو د هغه ژوند به داسې د دکتوره هغه د دغه ژوند کې به داسې هېڅ قسمه نقطې نه راځي لکه څنګه چې په دې کلمې کې 24 حروف دي او په هېڅ یو حرف باندې څه نقطه نشته هغه یوه ده انقلاب راځي هغه به په څه سره راځي نو انقلابي نظریه هغه یو لفظ دی چې هغې ته توحید ویلی کېږي د دې کلمې دا مقصد دی چې الله جل شانه یو مدد نو څنګه چې د اسلام نه مخکې که مشرکین وو نو هغه هم الله یو بلو مسلمانان هم یو الله بلي دغه شانتې هغوی به طواف کو مسلمانان طواف